د حضرت موسی علیه السلام مقابلې ته چې کوم خلک راله هغوی ته الله رب العزت تفسیرونه ذکر کړي دي. هغه خلک چې کومې جادو دپاره مقابلې ته راله، جادوګر وو. فرعون د مخ د ځمکې نه لوی لوی جادوګران راټول کړو، اعلان یې وکړو چې کوم د ټاپ جادوګران یې رایولې مقابلې له. چې کله راله نو هغوی غونډه حلیه د حضرت موسی علیه السلام په شان حلیه جوړه کړه. څه جوړ کړه؟ حلیه، ګیره، برید، مخ، شکل، کپړې، صادر، چوغا، دار سیده حلیه د هغې جوړه کړه. سټه پې خپل د حضرت موسی علیه السلام په شان جوړ کړو. مونږ چې وایو که نه د پیغمبر طریقې په خپل بدن کې راوستل، لومبې په خپل بدن کې دغه هغه طریقې راوستل. بیا مفسرینو ذکر کړي دویم عمل، یو دا عملو الله رب العزت هغوی ته یا سحر کفارو کافرانو او چې ماښام کېده مسلمانان نه بلکې مؤمنان مسلمانان. وی دویم عمل یې څه و؟ وی دویم عمل یې دا و چې کله میدان ته راکوشو راله یو بل ته مقابلې ته شو، نو حضرت موسی علیه السلام په مقابله کې چې کم ساحران جادوګرانو هغوی د حضرت موسی علیه السلام د ادب د وجې نه، د عظمت د وجې نه، د مشرۍ د وجې نه د هغه خیال یې وساته او ورته وایي صاحب اول ته خپل امثار وغورځوه، کرتب وکړه، ته خپل جادو وښایه. مفسرین ذکر کوي وي د پیغمبر ادب یې کړی دی او د پیغمبر شکل او صورت یې جوړ کړی، د پیغمبر ادب یې کړی او د پیغمبر شکل او صورت یې جوړ کړی. الله رب العزت ته ایمان نصیب کړ او داسې ایمان چې کامل ایمان ته الله نصیب کړ. نو عرض مې دا کوم محترمو